چې په دنیا کې یو سړی عزتمن کیږي به پس په آخرت کې به څنګه عزتمن کیږي. د دنیا عزت هم د نیکانو خلکو سره په مرګتیا په تعلق او په رشته دی او په آخرت عزت او د آخرت مرسته هغه هم د الله تبارک وتعالی د قرآن کریم د وینا مطابق هغه د نیکانو خلکو سره په مرسته او په مرګتیا باندې دی. موږ دا یقین ساتو چې دا زموږ سیاست دا یوازې د دنیا او د معاش یا د موجوده دنیا د دې د اصلاح لپاره نه کوو، ځکه علماء کرام تشریف فرما دي د اسلامي سیاست هغو تعریف کړی دی اصلاح المعاش والمعاد، چې په هغې کې زموږ ستاسو د دنیا اسلام وي او د آخرت اسلام وي. په دنیا کې موږ او تاسو سرخرو کېدای شو او په آخرت کې هم سرخرو کېږو. هغه سیاست به کوو. زموږ ستاسو د نورو خلکو په شان سیکولر سیاست نه دی. دا د جمعیت علماء اسلام تر امتیاز ده چې داسې قسم سیاست لري. تاسو ته دا یقین دهاني درکوم چې کومو خلکو زموږ سره شمولیت کړی دی، که سرنزیب بایی دی یا د هغه سره چې څومره الله او لښکر او رفقا دي، انشاءالله دا موږ د علماء کرامو د ویناګانو مطابق د قرآن سنت د تعلیماتو مطابق دا به په آخرت کې هم د دې دپاره پیدا نه کوي. د الله تعالی مخکې په حضور کې به هم دې ته پیدا رسوي او په دنیا کې به هم د دې دا مرسته او د دې سره دا تعلق دا به د دې دپاره نیک شګون وي. زه ټولو ته د زړه د اخلاصه مبارکبادي ورکوم او د جمعیت علماء اسلام د یو ذمہ دار په حیث باندې هغې ته دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله په جمعیت علماء اسلام کې به ستاسو عزت هغه به دوواله کېږي، هغې ته به دو چاند لګي، ستاسو په عزت کې به کمی نه راځي. زمونږ د عمل ملګري دا انتهایي